हम चाहते क्या है आजादी, तुम चाहते क्या हो आजादी, तुम चाहते क्या हो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, जो तुम ना दोगे आजादी, जो तुम ना दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के देंगे आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी। तलबा यूनियन को तलबा यूनियन को बहाल करो, बहाल करो, 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 तलबा यूनियन को बहाल करो, बहाल करो। شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر لوی بخښونکی او مهربانه دی. د نن ورځ زموږ دپاره ډېره اهمیت لري. موږ د طلبه یونین دپاره طلبه حقوقو دپاره په کالجونو کې په یونیورسټو کې د هغوی د حق دپاره اواز اوچتوو. موږ د ادارو خلاف چې کوم کرپشن کوي کوم طالب علمان سره زیاتې کوي موږ د هغې دپاره اواز اوچتوو. خو د نن نه 15 کاله مخکې یو امیرانه حکومت کې چې ضیاء الحق دورو زموږ په یونینز باندې پابندۍ ولګولې کوم چې تاریخ دپاره او د پاکستان په تاریخ باندې یو تور داغ دی. زه دې نه پس خپل ګران صدر صاحب ته خواست کوم چې خپلو خیالاتو اظهار وکړي. مغل نه یم چې زخم ته به جاړم مغل نه یم چې زخم ته به جاړم انتقام په پرهرونو کې رانغاړم زه افغان چې کله سم شم په سمي شم زه افغان چې کله سم شم په سمي شم د ذرې ذرې حساب به درنه غواړم. ګرانو ملګرو نن ورځ په 9 فروری 1984 د یو داسې تور دور و یو داسې توره ورځ وه چې د پاکستان د پښتنو په مستقبل او د پاکستان په مستقبل باندې یو داسې پابندي ولګېده چې هغه پابندي د یو امیر د یو ډیکټیټر ضیاء الحق دور باندې په دور کې ولګېده او په سټوډنټانو یې دا بندیز ولګاو چې سټوډنټان به هیڅ قسمه فیډریشن او یونین سره تعلق نه ساتي او سټوډنټان به د طلباو د حقوقو آواز نه اوچتوي. ګرانو ملګرو د دې نوټیفیکیشن او د دې پابندۍ نن 15 کاله برابریږي خو نن هم ګرانو ملګرو کو موږ وګورو په پاکستان کې که په تعلیمي ادارو کې پروفیسران صاحبان دي که کلرکان صاحبان دي یا په تعلیمي ادارو کې تر د کلاس 4 پورې ګرانو ملګرو یونین د هغې په حال دی هغې د یونین د لاندې د خپل حق غوښتنه کوي لګیا دي. خو ولې ګرانو ملګرو د ضیاء الحق ډیکټیټر په دور کې کله چې په سټوډنټانو باندې دا بندیز ولګېده ګرانو ملګرو نه د دې بندیز مقصد او مطلب صرف دا و چې په دې ملک کې او د دې قوم مستقبل کم چې یو سټوډنټ دی او کم چې د سیاسي زده کړې او که سیاست ته یو سټوډنټ راځي نو تعلیمي اداره فیډریشن او یونین د هغه دپاره د نرسرۍ مثال دی ګرانو ملګرو. خو نن چونکې که موږ وګورو د سټوډنټانو اواز دباولو دپاره او د سټوډنټانو د حق اواز ودرولو لپاره دې امریت او دې ډیکټیټر ضیاء الحق په دې طلبه یونین باندې پابندي ولګوله ګرانو ملګرو. نن که موږ وګورو ګرانو ملګرو په پاکستان کې ګرانو ملګرو د طلبه د تعلیمي ادارو یو ډېر په غټه سطح باندې استحصال روان دی ګرانو ملګرو او دا استحصال دا مشکلات دا بحران دا به صرف ګرانو ملګرو یو د یونین د سوري د لاندې او د فیډریشن د سوري د لاندې ختمیږي ګرانو ملګرو. نن که مونږ وګورو په پاکستان کې ولې ګرانو ملګرو د طلبه یونین یا د سټوډنټ د فیډریشن باندې بندیز او پابندۍ او بین لګي خو دې خوا که وګورو بل طرف ته که هره طبقه وګورو هغوی خپل یونین او خپل فیډریشن لري. دا صرف او صرف په دې وجه ګرانو ملګرو چې د ایوب خان د جنرال ایوب خان د مارشالایي دور خاتمه هم د سټوډنټس داسې یو لوی جدوجهد راپاڅېده او سټوډنټس پکې خپل کردار ادا کو او هغه ایوب خان ته شکست ورکړه ګرانو ملګرو. هم د دې یرې جنرال ضیا
جرنل ضیا هم د دې یارې ګرانو ملګرو د سټوډنټ د انقلاب د یارې هغه د سټوډنټ په یونین او په سټوډنټ په فیډریشن باندې پابندي ولګوله. خو ګرانو ملګرو نن هم سټوډنټ غواړي چې مونږ به انشاءالله دا قوم دا پاکستان او د پاکستان او د قوم مشکلات دا صرف د سټوډنټ د انقلاب او د سټوډنټ د اواز نه بغیر ګرانو ملګرو دا نه حل کیږي. مونږ په دې توره ورځ باندې نن د ریاست نه او د ټولو ادارو نه دا یوه غوښتنه کوو چې په سټوډنټس یونین باندې چې کم بندیز او کم بین لګېدلی د ګرانو ملګرو دا ترې لرې کې او سټوډنټ له دا حق ورکې. ګرانو ملګرو د پاکستان آئین آرټیکل 17 د لاندې دا شق دی ګرانو ملګرو چې سټوډنټ د خپل حق او د خپل حق د غوښتنې هر قسمه فیډریشن او هر قسمه یونین سره تعلق لرلی شي. طلبہ یونین کو बहाल करो बहाल करो طلبہ یونین کو बहाल करो बहाल करो. ګرانو ملګرو دا زمونږ آئینی حق دی دا زمونږ انساني حقوقو خلاف ورزي ده چې کم د ضیاء الحق ډیکټیټر د وخت نه را روانه ده او ډیره عجیبه خبره ده او ډیره د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې نن هم د انساني حقوقو داسې خلاف ورزۍ روانې دي چې یو بنیادي یو زده کوونکي سره داسې سلوک کیږي یو زده کوونکی د خپل حق دپاره اواز نشو اوچتولی. ګرانو ملګرو نو په دې پاکستان کې به د یو غریب د یو بېوسه او د یو مزدور سړي څه حل وي. ګرانو ملګرو مونږه دا خبره کوو نن یې هم ریاست ته کوو او نن یې هم دې ټولو ادارو ته حکومت وقت ته کوو چې که تاسو د سټوډنټ د انقلاب نه یریږئ که تاسو د سټوډنټ د اواز نه یریږئ نو داسې نه ده چې سټوډنټ په هم د خپل حق اواز نه کوي. نه ګرانو ملګرو که چېرې دی زمونږ یونین نه بحالوي نو په نن ورځ مونږ دوی له دا پیغام ورکوو چې په ټول ملک کې به مونږ ځای په ځای د درنو په شکل کې د دوه د پنځو سټوډنټانو احتجاج شروع کوو او دا احتجاج به بیا تر هغه دمه پورې روان وي تر کم دمه پورې چې زمونږ د سټوډنټس حق هغوی ته نه میلاو شوی. نن که مونږ وګورو ګرانو ملګرو نو د سټوډنټس یونین د لاندې چې کمې مطالبې کیږي هغه مطالبه کې هیڅ هم ناجایزه نشته. که په تعلیمي ادارو کې وګورو زمونږ فیسونه مونږ ته په ډبل شو که په تعلیمي ادارو کې وګورو سکالرشپ زمونږ نه ختم شو که په تعلیمي اداره کې وګورو آنلاین ایجوکیشن دپاره مونږ سره سهولیات نشته. نن ګرانو ملګرو ریاست د دې نه توجه خوا کولو لپاره ګرانو ملګرو داسې نوټیفیکیشن او داسې ایشوز را مخې ته کوي چې په هغې د دې سټوډنټس توجه د ریاستي ادارو طرف ته کوي او د تعلیمي ادارو نه یې خوا کوي. هسې نه ګرانو ملګرو چې سبا دا سټوډنټس روځي او دلته داسې یو انقلاب داسې یو تحریک روان شي چې د هغې تحریک نه بیا عام عوامو سره تعلیمي ادارو د ټول نظام ته خطره جوړه شي. نو مونږ ریاست خبردار کوو چې تاسو خبردار شئ تاسو طلبه له خپل حقوق د طلبه چې کم حقوق دي او د هغې د کم یونین د لاندې هغه حق غواړي دا یونین ورته آزاد کړي. تاسو د ټولو ملګرو ډیره مننه ډیره شکریه. انشاءالله تعالی همداسې به د خپل حق د سټوډنټ د حق دپاره یو کس په روځو او احتجاج او دا زمونږ چې کم بیان دی دا به ریکارډ کوو. ستاسو د ټولو ملګرو ډیره مننه.